ستا کور چیرته دی؟ منخې دی. نو زه لاړم کور ته، د هسته معمول کور ته لاړم. طالبان د دې شپه وکړه، د هېلې خانم هغو سهار اذان کړی دي، پنځه بجې سهار پنځه بجې جمعه وکړه. بعد د ملازمي صاحب نه رخصت شوه چې هغه ته ورشي. هغه بعد دا واقع پېښ شوي ده. خدای به الله عليه پونې ساعت وي، ساعت وي، سوا ساعت وي، ساړه ساعت وي. دا واقع شوه. دا د دې کان د امیر موسف تاسو وینئ چې محفوظ او معمول دی. اور لګېدلې دا رنګه دي. د شا له خوا داسې معلومات سړی راغلی دي، تقریبا تر دغه ځای ممبر پروت دی. ممبر په چا لخوا راغلي اور یو روډار شوی چې ټک شی دا خو د چت قرآنونه دلته پراته هو دا چت خو داسې راغلی، هغه چې د چت بالا یې همدغه ځای دړه وله. دا دړه باندې تقریبا یاسمان شریفان یقین ډېر داسې پل ټک دلته اور کړی. نو ډېر چا راغله، څه ضرورت وي د کچا ماجد کې یو یا دوه خلک دلته وظیفې کولې. رش کش دنیا ماشاءالله په روزه کې ترجمې کېدې دلته. ترجمه کېده، ترجمه کېده او بل بیا دلته ماشین چې هم مارکېټ کې ډېره غټه جمع درېده. ماشین چې هم علم دی اوس منتقله شوه. دا بیا باقاعده راخیستې دي، دړه یې راخیستې بیا یې وکړې دي. دړه چکول شوي دي او ټک دړه پر ټک دړه باندې بیا قراشفان پراته وو. دغو قراشفان ته اور وکړی دي. اصل دا به هم درته وایم چې دړه محفوظ وي. قراشفان قسم پر دړه محفوظ اور بالا یې ده او دغو بالا و قدرت بیا اول څوک ورغل دلته؟ خلک چا ولیدي اور؟ اوله وار تقریبا له لرې څخه و داسې مثال د داسې سیند یا تر دغه هم لوی داسې لوی هلکان دي. داسې دغه هلکانو منډه کړي دي په غونډۍ کې سړی دی، هغه چې ولېسته مسجد ته زه خط وکړم. هغه سړي سره منډه کړې ده، ورور یې هم غږ کړي دي، یو هغه دی یو ورور دی، دا ورور مان چې رامنډه کړه، تام چې رامنډه کړه. اول دوی راغلو منبر یې راپټ، منبر چې راپټ کړه د منبر نمبر دونې زیات او هغه غیرت یې دا وهلي هایم و دغه ایریا م او دایرې شو څنګه لاړه، دایرې بیا په دې وجه خرابه شوه چې له دغه ځای اور لاړې هاخوا یې له دا خوا اور لاړې دا خوا دا د منبر نه خلک بیا راغل اور یې مړ کړي. د دې څوک و هغه د منډۍ خلک؟ دا اور څومره وخت لګېده؟ زه بیا 8-10 بجې باندې یا 8-10 منټ باندې راورسېدم. هلته مو احتجاج ولید، سړی احتجاج همیشه کړي، موټران ښکته را روان دي. زه څنګه کلیان راوړم په دغه غونډۍ اجمیر اخر دی هغه ته بخیر. دلته چې راغلم په غونډۍ په روډ کې ډبرې پرتې دي، احتجاج کړی و. مسجد ته چې راغلم شیطان اشراف التجربه ته میډیا ولیده. الله پاک موږ داسې معمول وساتي. زه درته وایم صاحب اوس خو الله په تعلیم په یوه شي باندې حل نه لرو. نه دا وخت د سرکار رسایت راغی ځای سر دي نه زموږ سر دي اف آی آر کاټ اف آی آر کاټ کړی چا له نامه زه ستا له ما په مدیر. نو دلته به روهینیان راغلو، زیاده دغه چمتونونه پرتې دي، هغو بیا د مخ ومځي، هغو باندې به بوتل ډک داسې به راوړم. زیاده به دوی دا وکړل زموږ کمره دې ماته کړل، هغه د بیرشۍ شی بیا به مې دوه وینو بیا زموږ بیرشۍ دا ماجد بیا به خوارانه ټول ول صاحب د خدای کور دغه پلانې مابین دي انشاءالله هغه به زه فضل هم هغه به راوړم. بیا قسم چې ورک شو روهینیان ورک شول دا ډېر وخت بیا له عیده ته دا اوسه پورې موږ یو روهیني په خدای کې لیدلی. بیا طالبانو څخه ما پوښتنه وکړه دلته داسې سړی یو چا یا دورې اوښتی یا دغه یو چا نه دی لیدلی؟ طالبانو داسې پوښتنه وکړه ما به یې په 3-4-5 ورځو کې تاسو داسې مشکوک سړی یا دلته بهر راغی بېرته یې منډه کړه داسې لاړې هلته کښېناست په خدای کې نه په دغه ورځ هم چا یو ثبوت هم نه دی راغلی؟ په هغه ورځ بل ځای دی هغه د شب صاحب هغه خو بیا دا مجلس دی واقع وشو نو خلک وایي واقع سره مصروف اوسئ په احتجاج کې مصروف اوسئ که وایي هم زیات د چا نظر نه دی کولی هم زیات د چا نظر نه دی. بس الله تعالی خو به خپل حساب ورسره کوي. الله وایي د قرآن حفاظت زه په خپله هو نو خو ور دغه درته وایم دغه ځای لګېدلی د ممبر سره ور دغه ځای ښکاره کړي. ګوره الله په وینې د ټکه توره پاتې شوي. الله وایي زما کتاب دی د ده حفاظت زه په خپله کوم او د هغه چې کوم چا دا کار کړی دی
الله به بخپله چمیټ هم ووایي خیر موږ هم د الله بندګان یو خپل وس و دس خپل وس وکړو دس کوشش وکړو. وکړو چې دغه رنګه کارونه چې کوم دي دا زموږ وګر دین ته تاوان رسېږي زموږ ګرد علاقې ته تاوان ورسېدی زموږ مسلمانانو عقیده مجروح شو بالکل ډېر عالم دنیا وسو چې د لوړای خلکو کمزوري د قرانونو سره انا هغه خو دا ته نه ګوري ایرونی ولای دا یو سړی دا دی. رنګ سره هغه په یو بل پونه د کښنه سره یو بل دی ور کړی دا وچ کله راغلی دی د میراث له څنګه سره دا ته ور لګیدل دا ځای سره ور لګیدل الله دړه پرته ده پر دغه دړه باندې قران شریف پراته تعجب زه ولته خدای ته ما نه دلته د یا د پټرول یا د یو شي اثرات نو سرکار راغی ځای وکاسي کار راغی فورا تفتیش یې وکړي. 10 منټ یا आधा घंटे बाद या घंटे बाद में احتجاج को हाल राغی پیسې صاحب ما ځان ورور سره حساب نه وي ډیسپلی وي اور سیکشو وي نه وایو څه اثرات معلوم کړل چې دی نه دلته یا پټرول یا د بندي اثرات یا بل دی شی ور خو بل نه شی لګېدلی هغه فرانسه کولا فرانسه هغه هغه شاته هم کړي د خپل کارونه د خپل کړي لا وځي چې درک نه معلومه شو دوی سمو ویل څنګه به د صورت حال برای شمسان تاسی ماشاءالله تجربی مثلا در نور مثلا گرد علاقه فرزندی علمای کرام اول نور دا پیغام دی چې پردا راځه واقعیت باندې دا واقعیت به شکر راځي او دا کېدلای شي موږ ته د بلاد درک نه معلومه چې دا آیا کښنه دی دوی د سیاسي دروي نه دی سم سړی سازش دی منصوبه د پلان دی هغه به الله رب عزت معلوم خو ډیره خطرناکه واقعه ده ډېر دردناکه واقعه ده موږ پر اسلام باندې حمله وشوه موږ پر دین باندې حمله وشوه اوس د دغه پیغام دغه دی و تاسې مشرانو ستاسو پر دغه باره کې ناست خو دې دا داسې معمولي خبره بس مړی سیاو مڼه هغه د سبزي منډۍ په مسجد کې قرآن شریفان سوي وو ښه مڼه بس خدای پاک دې حفظ کړي یا داسې لږ ناست هم پکار ده لږ وینا پکار ده د دغه وختان به څنګه کړو بیا له سرکار بابا سره تعاون وکړو سرکار بابا له موږ سره تعاون وکړي چې دا رنګه به انشاءالله په علاقې کې د دا رنګه غټو جرایمو د دا رنګه غټو نقصاناتو روکثام راتلی شي سرکار پولیس هم نه دی دا زموږ سرکار ګور دا هم دغه رنګه مسلمانان او دي بالکل او قرآن مجید لکه سونې ستا خوا بدېږي زما بدېږي دغه هم دغه رنګه مسلمانان دي خوا یې په بدېږي اوس که معنا یو سردار ملک وای سرمایداره وای موږ به دا وایي چې دا یې خیال ساتي دا کار دا ډېر دی کار دی چې دا سرکار په کار دی و تفتیش ته یې لکو دوی د معلومات وکړي سرکار هر څه کوي موږ ته هغه ذرایع نه دي معلومې نه تا ته نه ما ته موږ به کار دی تعاون له سرکار سره وکړو سرکار و خپل کار ته یې لکو به خپله بې راوباسي بیا هم نه راویستی دغه سرکار دا هم بچی لري دا هم ژوند لري الله دغه سره هم حساب کوي دغه سر بیا هم کوي چې چا په دغه کار کې معنا کمزوري کوله موږ هم په کار دی چې معنا دا د ګوري مشران سره راکښېنو یو جرګه وکړو یو میټینګ وکړو د دغه رنګه حالاتو مخنیوی دغه سړی نیونه دا سړی نیونه له سرکار ډېر له مخکې زموږ دا کمره کې د اذان لپاره بیټرۍ وه ماشین هم وي هر څه هلته پراته له هغه ځایه زموږ صرف د سولر کرنټ راوستلی په دا سټار چې دا سپین ټاپ وي په ده کې مې راوستل دا په منبر پروت منبر سره به کنیکټ کړی وي په دغه منبر سره د اذان والا سپیکر هم بیا کمره ماته شوه پته مشان بشیر مشان وو یلا هغه باندې بیا سره غړي ته مو سره بل بیا بل بیا کمره کې شاله کړی ورې بیا کمره ما څو کړی یو کولر یو را پیټري هغه بعد نه بیا د شپسي سیستم سره نه د پیټري سیستم سره نه پنکې سره دا یو شی هم نو په حال دغه څه گزاره بجلی خو په پرم باندې کې تقریبا لا ټول یا خلاص او دغه څه یو کار کوي هاته شو ور سره لګیدل ور د کوم سره طالبانو دا نه وي د ته کور وي څنګه چا ماجت دی چرمن قرآن شریفونه دې پر دار ځای شو یا چرمن صاحب دا دغه یې ورخیسته دا نه کوم خبره دغه دا د بجلي تار نه دی دا د شمسي و دی چرمن صاحب دلته بجلی نشته کس ناوړه سر کې بجلی نشته سی ولا دیونه شمسی نسته داس بیان کړو چې چاوله شمسی څه چاوله شمسی یا شمسي راسته
سيدي الخامة خالد شبيه جابوا فورفتين دا اوس هم د بجلي غني شمسي vardı çabesa. Şemsi vardı. Da bizim da bakısa da şapkası var. Da daha kratal bu çırgı. دا ګوره بله پای ته لګېدلې راډ لګېدلی بله لګېدلی نو د شمسي سنې بیا به دلته دوی تلمس څنګه لیکلي نقصان جمع خو توره شپه خو نه کېږي ماشاءالله دا مختار دلته نه بله شاهي سنګ Yani pandu خدا زي دخل راټاکړم سره خلاص دا ګور دا هم دلته دی بس وردا ور دغه ځای خاصه ما خاده تار د خراغله طرف شمسي کوم وره څنګه هغه د تار راغلی د مخه چوک سوی دغه نه شمسي تار هذا ما خليك تنكيب وتكون كم واك انا وتبدا تنكيب شمسي چیر شمسي دا معنا به چې دا اوس چې زګسه شي اوس ماجد په چی په خوا والا هو مخ سم شایسته ماجد المسلي ماشي کې د دې واسطه چې سړی چانه تندل څنګه و چاول خړل هغه ولاړ شي چا چاول خړل هغه ځته ولاړ شي نور شي نه Thank you.